ډیرو محترمو مسلمانانو نن ډیره طاقتوره وظیفه ده، ډیره زیاته انتهایی مؤثره ده د هرو حاجاتو دپاره، د ناممکن مقاصدو دپاره، د ناممکن حاجاتو دپاره ډیره زیاته بهترینه ده، بلکې د یو کم سلو غمونو او دردونو دپاره درد او غم تاسو پیژنئ محترمو مسلمانانو، هم او تکلیف تاسو پیژنئ. تاسو اوس کوم مشکل کې یئ د هغې مشکل ما سره احساس شته دی چې الله تعالی د هغې مشکل نه تاسو وباسي، ځکه ستاسو هغه محبت، ستاسو هغه کمنټونه دا ماته دا احساس راکوي چې تاسو ډیر زیات په خپلو حاجاتو کې راګیر یئ. نو دا داسې وظیفه ده محترمو چې ټول حاجات به الله تعالی ترسره کړي او د ټول نه وړوکې یعنې یو کم سل حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي، خو دې کې د ټول نه وړوکې حاجت چې کوم دی محترمو مسلمانانو هغه غم دی. غم خو تاسو پیژنئ که نه چې تاسو ته غم رسېدلی وي، تاسو ته هم رسېدلی وي، تاسو ته تکلیف رسېدلی وي، نو دغه به الله تعالی انشاءالله ختموي او په احسنې طریقې سره، په ښکلې طریقې سره ختموي. دا خو دغه یوه وړه فایده شوه. بله محترمو مسلمانانو د دې چې دی نو یو کم سل فایدې د دې وظیفې او حدیث مبارکو کې راځي، رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د جنت د خزانو نه راغلي ده. دا الفاظ چې کوم دي لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا د جنت د خزانو وظیفه ده. نو چې کله د جنت خزانې چاته میلو شي او چابیانې چاته میلو شي، نو هر انسان ته بیا هغه د خپل مقاصدو حاصلولو هغه موقع په لاس باندې ورشي. نو تاسو ته هم دا بهترین او سنهره موقع ده چې خپل حاجات په دې د خزانو په دې وظیفه باندې حاصل کړئ. کم حاجتونه چې ستاسو نه پوره کیږي هغه به الله تعالی ستاسو پوره کوي، او د ټول نه غټه عظیم حاجت چې کوم په دې وخت کې د مسلمانانو دی نو هغه به الله تعالی ختمي. ها حاجت ته ویمه چې زما په هم الله تعالی د حاجت پوره کوي، نو راځئ تاسو هم را سره دا واورئ چې دغه غټ حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویان او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه مسافر کو په هر ملک کې دي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت خوشحالۍ دی الله تعالی ورکړي. دغه مسافر دی الله تعالی په دواړو جهانونو کامیاب او کامرانه کړي، او هغه تور سرې زنانه چې نکاحګانې نه دي شوي الله تعالی دې خوبصورته باصیرته نکاحګانې ورکړي. هغه نوجوانان چې نکاحګانې نه دي شوي الله تعالی د هغوی ته هم د خپلو خوښو نکاحګانې رب العالمین ورکړي. آمین ثم آمین. دعاګانې پته نشته چا قبلیږي محترمونو، آمین ووایئ ښه، که په کمنټ کې نه شئ ویلی نو داسې په خوله ځان سره خیر دی وایئ. نن زمونږ ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده، وظیفه د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ده. لا حول ولا قوة معنی دا لري محترم مسلمانانو چې هر نیک کار کیږي یا هر کار کیږي نو هغه د الله تعالی په احسان او توفیق سره کیږي، او کم کار نه کیږي که د ګناه کار دی که د هر څه کار دی هغې نه هم انسان د الله تعالی په قدرت او طاقت سره بچ کیږي. ها دا زما او ستاسو عقیده او یقیني ها چې الله تعالی په خپل حکم ارادې سره هر څه کولی شي. مخلوق د الله تعالی د حکم او ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. الله تعالی په خپل حکم او اراده کې انسانانو ته محتاج نه دی، انسانان په خپل اراده کې او په خپلو کولو کې الله جل شانه ته محتاج دي. ها که یو انسان وایي چې پیسې هر څه کوي نو دا غلطه خبره ده. تا سره ډېرې پیسې شته، صحت داسې نشته، تا سره ډېرې پیسې شته، تا سره ځواني نشته، تا سره ډېرې پیسې شته، تا سره یعنی هغه د زړه سکون نشته دی، نو په پیسو باندې هر څه نه حاصلېږي، دا د الله تعالی په حکم او په توفیق سره حاصلېږي. ها نو اوس هغه مسلمانان چې کوم حاجات لري، تاسو کم حاجت لرئ د هغې دپاره دا وظیفه تاسو شروع کړئ، او کم چې ما تاسو ته کم حاجت ذکر کو چې الله تعالی په دا حاجت بهترینې طریقې سره حل فرمایي نو هغه د پیسو مسله ده. نن سبا ټوله دنیا د پیسو په عرض سره چلیږي، محبتونه د پیسو په لالچ باندې دي، رشته داري د هم د پیسو په لالچ باندې ده. بعضې ډېر خلک داسې وي چې هغوی همدردي کوي د خپلو اهل و عیال سره، لیکن ډېره خلک داسې وي چې د پیسو په عوض سره هر څه کوي. نو محترم مسلمانانو کم انسان چې سل پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 100 پیرې وي. نو اشرف علي تنوي رحمت الله علیه غالبا لیکلی دي چې د به الله تعالی دومره دله پیسې ورکړي دی به الله تعالی غني کې غني. 100 پیرې دغه یاد کړي 100 پیرې ورسره درود شریف یاد کړي چې هر درود شریف وایي. نو که د پیسو مسله تاسو ته وي نو 100 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وایي او 100 پیرې ورسره درود ابراهیمی وایي ها کم چې موږ مونځ کې وایو. نو انشاءالله الله تعالی به ستاسو د پیسو ټینشن د پیسو غم د پیسو تکلیف هم الله تعالی ختم کړي. اوس بل یو مسلمان رور دی خور دی مشکلات لري او وایي چې الله تعالی هم زمونږ مشکلات ختم کړي او داسې ارجنټ وظیفه او تیزه وظیفه د الله تعالی په دربار کې قبول کړی شوې وظیفه د حدیثو نه ثابته وظیفه زه کوم او زما د حاجات الله تعالی پوره کړي نو هغوی دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. هغوی به دا وظیفه 1500 پیرې کوي روزانه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 1500 پیرې کوئ مخکې ته 11 پیرې درود ابراهیمي وایي کوم چې مونځ کې موږ وایو وروسته ته هم درود ابراهیمي 11 کرته وایي او د خپل حاجت دپاره د خپل رشتې دپاره د خپلو قرضونو دپاره د خپلو ودونو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو بیمارو دپاره د خپلو نومي څیز چې تاسو ته کم دی نو هغه انشاءالله الله تعالی به تاسو درکوي. او بل دا چې غمونه به د الله تعالی ختم کړي ها غمونه تکلیفونه دا به د الله تعالی انشاءالله په احسن طریقې سره ښکلې طریقې سره ختم کړي. نو دغه طریقې سره انشاءالله زموږ د وظیفه سر ته رسي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو چې الله تعالی تاسو ته هم ډېرې خوشحالۍ درکړي موږ ته هم راکړي الله تعالی تاسو هم د مشکلاتو مصیبتونو تکلیفونو په امن کې کړي.